لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر ذی وقار حضرت مولانا مفتی سے جنان سے دامت برکاتہم العالیہ امیر جمعیت علماء اسلام سے لہنگو جناب حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام سے لہنگو جناب حضرت مولانا حافظ محمد قاسم سے دامت برکاتہم العالیہ جناب حاجی نصر اللہ سے اراکین مجلس عاملہ جناب عبدالواحد سے کریم مسعود سے پرسٹیج بندی اولاد جمعیت علماء اسلام قائدین اور امام مخیدہ ذل ہنگو غیور و مسلمانانو طولنا والخضا فل طرفنا جماعت طرفنا اتاسو طولو شرکاو د زړه د کومې شکریا ادا کوم د سره د مصروفیاتونه دې ګرمۍ نه تاسو د فلسطین مظلومو مسلمانانو سره اظهار یکجهتي دپاره د زیاته تشریف راوړلو د مجلس ته مې احتجاج ته چلاوې ورکړه الله دې تاسو دغه معمولي غوندې کاوش او ستړي د فلسطین مظلومو مسلمانانو د ازادۍ او د نجات ذریعه وګرځوي سره سره انتظامی شکریہ ادا کوم چې دوی بھرپور طریقې سره دغه احتجاجي مظاهرې سره تعاون وکړو الله د دوی خدمات هم قبول او منظور کړي. سامعین محترم سب خدا سنن په پورا پاکستان کې بهري صوبې کې بهري ضلع کې او هر ضلع کې مرکزی کوم مقام دا غزه کې د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام احتجاجي مظاهرې کیږي د دې بنیادی غرض او مقصد سره سامعین محترم غالباً 2007 نا اسرائیل ملعون د فلسطین مظلومو په خلاف باندې ناکبندۍ کړې ده نور ته خوراک ملويږي نور ته اسکاک ملويږي نور ته دعایات ملويږي نه د هغې څوک تپوس کولی شي او د دې ملعون په خلاف باندې هر قسمه کوششونه قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیه په هرې موقع کې وکړل په هر ټایم باندې مظلوم فلسطینو په حق کې او د اسرائیل په خلاف باندې احتجاجي مظاهرې مو کړلې لوی لوی ملي مارچ یې مو کړی بیا په دې نږدې اوقاتو کې په دې نږدې ورځو کې تاسو وکتل 40 ممالکو هغې کې نوجوانان هم دي هغې کې پارلمنټیرین هم دي هغې کې زنانه هم دي هغې کې بچي هم دي د 40 ممالکو خلک هغوی راجمع شول 44 یو جازونه او د دې یوه قافله چې هغې نه ما د ګلوبل سموت فلوټیلا عالمي قافله استقامت اگر روانه شوله والله ورځې مسلسل په دریاب کې هر قسمه تکالیف هغوی برداشت کړل هر قسم مشکلاتو مخامختیا هغوی وکړله چې کله داسې ځای ته ورسېدل چې د دوی او د فلسطین مظلومو مسلمانانو په مابین کې تقریبا 1.5 کیلومتره پاتې شول دغه ملعون دغه انسانیت دشمن کوم اسرائیل او دغه فوجونه دي هغوی راغلل دا خو بې سر و سامانۍ په حالت کې وو اصلاحاتو یې سره نه وه دا خو پر امنه خلک وو دوی خو دغه ناکبندۍ ختموله دوی خو فلسطین مظلومو مسلمانانو لپاره دوايانې روانې کړې وي خوراک یې روان کړی و هغه د غېږې بچي چې هغوی ته شودۍ نه میلاوېږي پۍ نه میلاوېږي هغه یې ځان سره اخیستي په ډبیو کې او هغه ځای کې په کنارې کې دغه وړه بچي په انتظار باندې وو چې دغه قافله به موږ ته رارسي او موږ ته ادرسۍ به کوي موږ ته به خوراک راکوي موږ ته به اسکاک راکوي موږ کوم زخمیان دي هغوی دپاره مرهم پټۍ به کوي دغه ملعون اسرائیل دوی ولګېدل هغه کوم 44 جزونه په هغې کې 40 جزونه هغه ونیول ګرفتار کړل او په دې کې چې څومره خلک وو هغه ټول یې ګرفتار کړل نن دغه کومه احتجاجي مظاهره ده د خاص په همدغې اساس باندې ده د دغې حکمرانانو بیدارولو دپاره ده فلسطین مظلومو مسلمانانو سره اظهار یکجهتۍ دپاره ده موږ د دغې اهم سټیج نه شهباز شریف ته او چې څومره مبلغان دي دا پیغام ورکوو چې اسلامي دنیا حکمرانانو غیرت په ځان کې
اعلان کړي دا فلسطین مظلوم مسلمانان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي دا کلمه ګو دي دا مسلمانان دي دا هغه خلق دي چې دوی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي تاسو به کې به کله غیرت راځي تاسو نه خو بعضې هغه ممالک کفري ممالک چې هغوی ولګېدل د اسرائیل کومې سفارتخانې وې هغه یې بند کړې د هغې په خلاف یې احتجاجونه وکړل زما عزتمندو نن دغه پروګرام څخه د ملت اسلامیه دغه احتجاجي مظاهرې څه منعقد کړي دي د دغې خوبیولو حکمرانانو بیدارولو لپاره یې کړي دي چې بیدار شئ او د اسرائیل په خلاف باندې اواز اوچت کړئ د فلسطین مظلوم مسلمانانو ته ادرسۍ وکړئ دویم غرض او مقصد د دغې عظیم احتجاجي مظاهرې په ټول پاکستان کې دا ده چې دغه کومه ګلوبل سموت لوټېله دې کې چې څومره شرکا دي او اسرائیل په خپلې نرغې او قبضې کې اخیستې دي اقوام متحده نه دغه مطالبه کوي چې دغې قافلې ته دغې شرکاو ته تاسو حفاظت ورکړئ او دغه کوم مقصد دپاره تللي دي داسې اقدامات وکړئ چې دوی خپل مقصد کې کامیاب شي او د کومه قافله ورسره د کوم خوراک څښاک ادویات دي چې دا خپل مقام ته ورسېږي دین ما سوا د دغې پروګرام د دغې احتجاجي مظاهرې لوی مقصد دا ده چې نن موږ اگر که فلسطین ته نه شو تللی خو لیکن دغه یو عزم کوو که چېرته موږ ته رکاوټونه ختم شول انشاءالله دغه پوره قوم د فلسطین مظلومو مسلمانانو سره به فلسطین کې شانه به شانه ولاړ وي لکه څرنګه سنیټر مشتاق احمد خان هغې قربانۍ وکړله هغه سره څه کوم ملګري وو 15 کسان همدې طریقې سره نور کوم ملګري وو هغوی قربانۍ وکړله هغه ځای ته د رسېدو کوشش یې وکړلو دغه احتجاجي مظاهره د دغې عزم اظهار کوي که دغه رکاوټونه ختم شول د پاکستان نوجوانان د ضلع نوجوانان مسلمانان جهاد دپاره هم تیار دي تیاری کوي دا عزم او اظهار موږ کوو که موږ ته رکاوټونه ختم شول په فلسطین کې مظلومو مسلمانانو حمایت کې هغوی په ملګرتیا کې د اسرائیل په خلاف باندې جهاد ته موږ تیار وو خو لیکن هر انسان خپل وس پورې تړلی ده موږ دپاره رکاوټونه دي هغه ځای ته تللی نه شو خو دغه ځای نه د دغې احتجاجي مظاهرې په توسط د سوشل میډیا د الکترانیک میډیا د پرنټ میډیا په توسط سره فلسطینو مسلمانانو فلسطین مظلومو مسلمانانو سره اظهار یکجهتي دپاره دغه ټول راجمع دي موږ فلسطین مظلومو مسلمانانو ته دا وایو کونډو رنډو یتیمانانو ته دا وایو بېکسه خلکو ته دا وایو چې تاسو یوازې نه یې د پاکستان نوجوانان تاسو سره دي د پاکستان بوډاګان تاسو سره دي د پاکستان مسلمانان هم تاسو سره دي تاسو ته موږ داد درکوو تاسو ته موږ شاباشۍ درکوو چې دغې لوی ظالم په خلاف باندې څومره ډډ کر تاسو مقابله وکړله څومره استقامت مظاهره وکړله موږ تاسو ته سلام پیش کوو او ورسته نه شئ انشاءالله یوه ورځ روانه ده چې الله به تاسو ته کامیابۍ درکوي او اسرائیل به الله تبارک وتعالی نیست نابود ګرځوي موږ دا وایو د هغې سره چې حماس کوم جنګ کوي دا د ازادۍ جنګ ده دا د قانوني حق هم ده دا د شرعي حق هم ده دا د ملکي حق هم ده دا ناجایز کار نه ده دا کوم جنګ ده دا ناجایز جنګ نه ده دا قانوني جنګ ده موږ دوی سره په دغې جنګ کې شانه بشانه ولاړ یو اخر کې زه یو خبره عرض کوم ګورې دغه دنیا دارالامتحان ده الله تبارک وتعالی د خپلو عبادو مدد کولی شي خو دغه دنیا دارالامتحان ده د فلسطین مظلومو مسلمانانو هم ازمایش ده خو هغې نه زیات ازمایش د ما او تا ده چې ما او تا دغه فلسطین مظلوم مسلمانان هغه ځای کې هغې باندې ظلم او بربریت کېږي ما او تا یې خپله ذمهدارۍ پوره کړې ده او که نه هم ده پوره کړې تاسو وګورئ په دې دوکانونو کې وګورئ د خلک وګورئ دغه ځای کې احتجاجي مظاهره شروع ده فلسطین مظلوم مسلمانانو په حمایت کې خلک راوتلي دي هغوی خپل دوکانونه کلو کړي دي خوبیولې مسلمانه په ورځ د قیامت کې به الله ته څه جواب ورکوي چې ما بندګان ما کلمه ګو هغوی باندې ظلم کېدلو دا هغې دپاره څه کړي دي کم از کم خو دغه ویلی شو چې بل څه نه شو کولی د دوی تسلۍ دپاره د دوی دادرسۍ دپاره د دوی مرستې دپاره دوی ته شاباش ورکولو دپاره موږ وروتلي وو روډ ته او تاسو به په ورځ د قیامت کې الله ته څه جواب ورکوئ ما به درخواست دا وي چې کله هم د
اسرائیل په خلاف باندې د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حمایت کې څکله هم احتجاجي مظاهره وي کم از کم دومره خو کولی شو چې په دغه پروګرام کې بھرپور طریقې سره شرکت وکړو ځینې ځلې بیا دغې ټولو شرکاو ته مبارکباد پیش کوم دعا ګویم چې سره د مصروفیاتو نه دومره کثیر تعداد کې تاسو ډي جے کې راجمع شولې دغه احتجاجي مظاهره هم کامیابه کړله انشاءالله امید الله نه دا ده چې تاسو دغه معمولي کاوش دا به د فلسطین مظلوم مسلمانانو تسلی ذریعه ګرځېږي د هغوی د کامیابۍ ذریعه ګرځېږي او د اسرائیل او دغه چې څومره حواریین دي هغوی د تکلیف ذریعه به ګرځېږي موږ دعا ده چې الله د فلسطین مظلوم مسلمانانو مدد وکړي او د اسرائیل او دغه چې څومره حواریین دي الله دې نیست و نابود وګرځوي الله نشان عبرت یې وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله اکبر الله اکبر الله